او کم زیاتې چې د پاکستان سره د پاکستان د 22 کروڑ عوام سره په دې دور کې وشو ډېر زیات ظلم وشو او ډېر زیاتې وشو او داسې خلک چې د هغوی ته اړو د هغې هېڅ پروا نشي او هېڅ احساس ورته نشي که د دې په ځای بل څوک وی نو چې هغه ته به څومره احساس اوس دا خبره چې تیل اول خو هغه تیلو کې چې کوم ظلم د خلکو سره وشو چې بار هغه تیل 22 ډالر فی بیرل ته راغلی و په موږ دغسې په 120 روپۍ خرڅوله او په آخره کې خپل مفادو لپاره څه خیال لاغې موږ په دې نه پوه چې داسې خلک ومي او هغه 25 روپۍ راکمه شو چې 25 روپۍ لیټر کم شو نو خپل خلکو ته ایجنټانو ته مافیا ته وي ټول سټور کړي داسې ناله حکومت چې حکومت وي او په مارکیټ کې تیل نه دي شارټ شته موجود دي د بار نه راځي داسې ملکونه چې هغه په وداروم ورکې پارسم ورکې په تاریخ کې اول ځل او داسې لاینونه او قطارونه تاریخي داسې لاینونه په هر پمپ کې او په هر ځای کې او دا خلکو دا ټپکې راغستې غریبانان او چاته په لاره کې ګاډي ولاړ څه پروا په هغو باندې د هغې هېڅ نو په آخره کې اشیره ووت چې یاره یو دم د شپې په 12 بجې بیا 25 روپۍ ګران شو دومره ظلم کول دومره زیاتې کول او بیا هغه تیل هم راوته اوس لاینونه هم نشته هېڅ نشته نو چې داسې حکمرانان شي او داسې غلا او ډاکوان شي مطلب هغه الفاظ نه چې د هغو لپاره استعمال کو چې دې قوم څومره په بېدردۍ سره لوټ کړو په اربونو روپیو په کیربونو روپو او څه احساس ورته نشته موږ به د هغو باره کې څه خبرو چې داسې حکمرانان شي چې چیني د 52 او 53 روپو کیلو نه 85 ته ورسوي او هر څه ټول چې په خپل ملک کې چینی شاټي په ساده الفاظو کې به هم اکثر خلک په دې خبرو نه پوهېږي دا چېرته شته دی چې ستا خپل ضرورت یو شي د خپل ضرورت دی ستا 10 منه غنم شوي دي او ستا هر کال 20 منه لګي ساده خبره به وکړم نو چې 20 منه لګي نو ته د هغه 10 منو نه څنګه خرڅوې دا په دنیا کې عجیبه خبره ده چې ته اوس د هغه 10 منو نه چې ستا خپل 10 منه تاله نور پکار دي نو ته د دې 10 منو نه څنګه خرڅولی شي نو چې خپل ذاتي مفادو ته راغلو نو د هغه 10 منو نه چې چیني زموږ سره فیډرل سیکرټري لیکلي دي او هر چا لیکلي دي چې چیني ایکسپورټ بار ته نشي لیږلی زموږ سره خپله کمه ده شارټیج نو بار ته څنګه لیږي نورې خبرې ټیکنیکل پاکې پرېږده او د هغې له پاسه دستخط کوه او چینی بهر ته لیږه دا هغه چې کوم 10 منه دي د هغه 10 منو نه 15 منه خېټه کټ کوه بهر ته لیږه او یو دم د کم ځای نه کم ځای ته رسوه په یو کیلو کې 25 روپۍ او 13 روپۍ ګرانه وه او په هغې خلکو دا بډې وهلي دي او کرب پتیان شو عرب پتیان شو او بیا چې څو ورځې وشي بیا اوس د بار نه بیا راوړه د بار نه بیا راوړه دلته کمه ده د بار نه بیا راوړه یو په 3 په ګرانه راوړه حکمرانی دی ته وایي زه وایم چې دا کورسۍ وشرموله عمران خان او د هغه وزیرانو او د هغه ملګرو چې دا نمونه کار یا راوړه او په 40 روپۍ د خلکو د خېټو نه راوباسه د دې غریبانانو او بیا ځان لا یو سړي نوم والا هلکه شامل پکې ټول او بیا هغه ته وایي زموږ ستا نوم اخیستی دی چې دا شی پیازم شي خو ته اوس زه بار ته او هغه ښه زبردست په دې کرونا کې هغه ته اجازت میلاویږي او خپل په ذاتي جهاز کې ځي او په لندن کې په 100 کناله په 200 کناله خپل په هلته فارم هاوس کې اوسېږي څومره ظلم داسې خلک زموږ د احتساب خبره کوي دله خو شرم نه ورځي چې تا په چینی کې د اوسه پورې څوک ونیو د وړو هغه غله چې افغانستان ته وړه سمګلر کړه افغانستان ته سمګلر نه خپلو سره شی نه و افغانستان ته لېږئ او هغه یو په 3 ګران شو زما په صوبه کې ټولو نه ګران شو زه د هغه نه سوال کوم ستا خو پرې خولې دا خبرې څنګه راځي چې تا د هغه پټرول او ډیزل او هغه ډاکوان چې ته پکې په خپله ډاکوانو مشر یې نو جوړ صاحب په خپله ډاکوي نو هغه په خپل ملګري څه نیسي تا هغو ته څه ووي هغه چیني او وړه او بل شی چې داسې پټ کړه نو هغو ته څه وي چې دا نمونه خلک راشي چې هغو سره د قوم د سره څه درد فکر نشي که دا کرونا دا که بل شی دی ستا د دې سواد د هسپتال له سیدو به تاسو ته پته وي د ارشاد ناست دی د ده په ګاونډ کې د ده پته وي څومره سهولیات دي پکې څومره خلکو ته ما ته چې کوم رپورټ دی څومره خلکو ته تکالیف میلاو شو او څه خلکو ته هغه کیټونه نه میلاوي ده څومره شرم خبره
چې موږ په خپلو پیسو په خپله جیبه ډاکټرانو او نرسانو له کټس اخیستي او هسپتال ته د هغه ځای نه څه زموږ پارټۍ او څه موږ خپل د جیبه ما خپل د جیبه پکې 52 لک روپۍ ورکړي او هغه موږ وړي هسپتال ته او خلکو ته رسولي تاسو بالکل په کار او بیا هم خلک دوی له خو شرم نه وري څنګه به خبرې زه خو چې دومره نالایقیانې په چا کې هغه بیا څنګه خبره کوي قوم ته قوم ته څه وایي چې قوم ته څه ورکړه دا دانه ده وایي 5 سال پورے کروں گا کوئی اور آپشن نہیں ہے یار 5 سال پورے کرنا چھوڑ دے خپل وعدو خبره کوا داسې خلک داسې حکومت مې نه لري خلک حکومت کوي د ډیلیوري لپاره نه کوي چې په کورسۍ به 15 کاله ناظم د دې کورسۍ څه مقصد دی د کورسۍ مقصد دا دی چې قوم ته ریلیف ورکړي د قوم په ژوند کې اساني راولي وایي 15 کاله به پوره قوم ته بل آپشن نشته د خدای مطلب 2 کال پاکستان کم ځای ته ورساو نو 15 کاله بعد به کم ځای ته رسای تا نه خلک دا سوال کوي چې تا کومې وعدې کړې وې د یوې وعدې نه شروع کا څو وعدې سر ته ورسولې یو وعده ووایه چې تا دا ما دا وعده کړو قوم سر مې سر ته ورسوله د دې وعدو حساب کوه کلونو حساب مه کوه چې ما دا وعدې کړې 1 2 3 4 دا مې سر ته ورسولې ډېره دو خبره زه خو چې راغلی هغه ته ګورم نو په هغې له بیا هغه نورې خبرې کول سیله مزه هم نه ورکوي چې داسې نه هله خلک او دوی ته دا نشي پته چې خلک په تقریرونو نه دوکه کېږي لیډر په تقریرونو نه جوړېږي زه زړه خبره کوم لیډر په عمل جوړېږي لیډر په دې نه جوړېږي چې بل ته کنځلې کوي لیډر په دې نه جوړېږي بل ټول دروغ وایي لیډر په دې نه جوړېږي چې ټول ورځ یوټرن یالي لیډر جوړېږي چې د هغه قول فعل یو شان دي د هغه د عمل نه تقریر ته ضرورت نشته ته یو تقریر هم مه کوه ستاره عملي دا ټوله دنیا به وایي چې پلان کې دا کار وکړه پلان کې دا کار وکړه ښه سړی نه پټېږي دروغ نه خو ته یو ځل خلک دوکه کوي چې په اول ځل دروغ شروع کړي نو سړي ته به ووایي چې اے کرب آپ کی طرف ڈالوں گا کینچوں گا لیکن عمران خان کی حکومت آ جائے نوکریاں اس طرح ہوں گی افلا ہوگا یو پر دروغ وایي خلک به بری وایي چې رښتیا وایي خو بیا خو نه چلېږي او فیل شي بیا خلک عمل غواړي تاسو خو د 2 ورځو 3 ورځو عمران خان د 90 دن ویلو اوس خو ستا 900 ورځې وشوې چې تا په 700 800 په منځ کې د 700 نه په 52 ورځو کې ډیلیور نه کړه د 200 اوس خلک کار عمل غواړي چې تا څه ته چې ویلو څومره دروغ ما زما زړه ودرېږي چې کوم خلک بار پاتې کېږي دا ملګری زموږ چې اوس انشاءالله تعالی موږ سره به نیکسټ ټایم شمولیت کوي ما چې دغه خلک وینم او د هغو درد او تکلیف اوورسیز کوم چې پاکستان نه بهر دي د هغوی سره څومره ظلم وشو الله تعالی دې چاته نه ښایي داسې ظلم چې د پی ای ټیکټ پې په یو په لس خرڅ شوې خلک هلته مړه شول د هغو د لاشونو راوړو لپاره موږ به چغې ویستې هغه منسټر ته ما څو پېرې وي د خدای مسلمانانو الله تعالی نه ویرېږئ یار اوس د خلکو لاشونه ډېډ باډیز هلته پراته دي د هغې د راوړو انتظام نشي چې هغه راوړي د خلکو دغسې په کورونو کې څه ریلیف نه زموږ امبیسي شي او نه بل څه شته او خبرې غټې غټې وي تاسو نوره چنده راکړئ چې دغه د دې پی ټي آی په دې کرونا کې د راوستو ټول زیات لاس د اوورسیز خلکو چې موږ به بهر ته لاړو ما ته یاد دي هغه ورځې ما ته خپل ایکسپیرینس یاد دی چې بهر چې کوم خلکو نو په سلو کې د 90% خلکو ذهن دغه طرف ته او چې موږ په حرم شریف کې ګرځېدو یو پیرا موږ د روضې په مدینه کې زیارت وکړه بهر ته ووتو نو څه خلک زما نه چاپېر شو نو دا هغه ځای نه دا نور نارې وایي نواز شریف چور کا ساتي یې خود نو بیا زما هغه مرګې ډېر ګرم شوي موږ دا وژنو چا وي جنګ کوو د خلکو داسې بار مایند یو پیره زه امریکې ته تلمه په نیویارک